أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة یونس وړاندې سورة توبه آخری کې درې مضامین ذکر کېدل. رسالة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، همدارنګې توحید د الله لا اله الا هو، همدارنګې د قیامت مسله وه، وړاندې د قیامت مضمونو. دا درې واړه مضامین د صورت په ابتدا کې ذکر کیږي. رسالت مسله ذکر کیږي، اکان للناس عجبا، همدارنګې وړاندې د توحید او اوس پسې بیا د قیامت تذکره د توحید ذکر کیږي. ان ربکم الله الذي خلق سره. دغه درې اصولي خبرې الته اخیره کې وي، د دې صورت ابتدا کې دي. الف لام را، الله عالم دی په معنا د دې حروفو. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا دی آیاتونه د کتاب محکم. تلک آیات اشاره دغه حصې د قرآن ته، دغه حصې ته د آیاتونه د کتاب دی د قرآن. الحکیم، حکیم یو معنا د محکم، دا محکم دی چې په دې کې نسخ نه راځي. یا حکیم دا ډک دی د حکمتونو نه، د الله حکمتونه ورپکې دي. اکان للناس، آیا د انسانانو دپاره عجبه د تعجب خبره، ان اوحینا الی رجل منهم، چې موږ وحی وکړه یو سړي ته د دوی نه. دا دوی ته عجیبه ښکاري چې یو انسان څنګه پیغمبر شي، دا ورته عجیبه ښکاري. ان انذر الناس، چې ته ویروه انسانان، وبشر الذین آمنوا، زیری ورکه مؤمنانو ته، مؤمنانو ته زیری ورکه، ان لهم د دوی دپاره قدم صدق، د دوی دپاره مرتبه د رښتونې عند ربهم، په نزد د خپل رب باندې. نو دغه پیغمبر ته موږ وحی وکړه، دوی د خوشخبري ورکه مسلمانانو ته، نه دا ورته عجیبه ښکاري. نو قال الکافرون، کافران وی ان هذا نه دی دا الا لساحر مبین، مگر خامخا جادوګر دی ښکاره. دوی ته انکار وکړو د دې نه چې یو انسان څنګه پیغمبر شي. دویمه دا ده که خامخا دا انسان پیغمبر ګرځېږي، نو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، بیا خو په کار دا ده چې یو مالدار انسان نواب صاحب هغه ته پیغمبري ورکړی شوي وي. دا د دوی اعتراض. الله وی دا څه عجیبه خبره ده چې تاسو په دې اعتراض کوئ. د دې نه وړاندې څونه پیغمبران راغلي، هغه انسانان نه وو. څونه پیغمبران راغلي دي، هغه ویلي ټول چې کوم دی صرف دنیادار وو. لهذا دا څه تعجب خبره خو نه ده. اکان الناس عجبه، نو د دې په دې تعجب الله انکار کوي. ستاسو د تعجب د انکار دی، څنګه چې کوم دی تاسو په دې تعجب کوئ. صفاتو کې ذکر کېږي چې دا خلک د عذاب نه ویری، مسلمانانو ته زیری ورکي. ان لهم قدم صدقین، قدم چې کوم دی ویلی شي مرتبې ته، د دوی دپاره مرتبه د رښتونې. دا مرتبې نه څه مراد دی؟ جمهور حضرات فرمایي مرتبې نه مرتبه د لا اله الا الله مراد دی. مسلمانانو ته زیری ورکي چې ستاسو دپاره مرتبه ده د لا اله ویلو، چې کوم تاسو ویل د کلمه د دې د الله په نزد یو لویه مرتبه ده. او بعضې معنا کې عمل صالح باندې مسلمانانو ته زیری ورکي چې ستاسو دپاره قدمه مرتبه ده د عمل صالح، چې تاسو څومره نیکي کړې ده د هغه نیکۍ په انداز ستا دپاره هلته مرتبه ده. او څوک معنا کوي د پیغمبر، ان لهم بېشکه دوی دپاره قدمه وړاندې والی دی صدق، د رښتونې. پیغمبر ستا نه مخکې تللی دی، ستاسو پیغمبر ستاسو نه مخکې تللی، دا ستاسو دپاره یو مرتبه ده چې د هغه مخکې تلل دي، ستا انتظار کوي. نبی کریم علیه صلات وسلام صحابو ته وفرمیل زه به په حوض باندې ستاسو انتظار کوم. دا مخکې لاړ، تاسو پسې روان خپل پیغمبر پسې، هغه ستاسو په انتظار کې دی. قدم صدقین، څوک دغه مرتبه په شفاعت سره وي، د دوی دپاره قدم صدقین، هغه مقام دی د رښتونې چې د پیغمبر شفاعت دی عند ربهم، په نزد د خپل رب. قال الکافرون، وی کافران، ان هذا بېشکه دا پیغمبر لساحر مبین، جادوګر دی ښکاره. ان ربکم الله الذي، بېشکه ستاسو رب هغه ذات دی، خلق السماوات والارض، پیدا کړي اسمانونه او ځمکې، فی ستة ایام، په مقدار د شپږو ورځو کې. ثم استوى، بیا الله برابر دی علی العرش، په عرش.
شپږ ورځو مقدار وضاحت د کړی او استوا علی العرش کم چې متشابهات دي د هغې مختصر وضاحت هم مخکې شوی و. یدبر الامر الله تدبیر کوي د کارونو. یدبر الامر تدبیر د کارونو کوي. 3 قسم آیاتونه مبارکه قرآن کې شته. یو دلته یدبر الامر تدبیر کوي خو د سره ټیم نه دی ذکر. مخکې بل ځای را روان دی چې کوم دی الف سنتین زر کاله. سورت معارج کې را روان دی 50,000 50,000 کاله. د هغې انشاءالله هلته بیا وضاحت کوو. ما من شفیع نشته هیڅوک سپارشي الا من بعد اذنه مگر پس د اجازې د الله نه چې الله چاته اجازه وکړي او د چا دپاره وکړي بیا به د هغه دپاره سپارش وي. ذلکم الله دغه صفتون والا الله دی ربکم ستاسو رب دی فاعبدوه د هغه عبادت کوئ. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ الیه مرجعکم جمیعا دغه الله ته به ستاسو رجوع وي د ټولو. وعد الله حقا دا وعده او حقا دا مصادر دي د افعالو دپاره. وعد الله حقا دا ثابت دا په ثابت والی. انه بشک الله پاک یبدأ الخلق اولې پیدا کړی مخلوق ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کوي په قیامت کې. څه دپاره دوباره پیدا کوي؟ لیجزی الذین آمنوا دپاره دی چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي بالقسط په انصاف. دا عقلی دلیل ته اشاره ده په قیام قیامت باندې. یو خو نقل دی شریعت ویلی دی چې قیامت به راځي. عقل هم دا وایي چې قیامت دی راشي. وجه دا ده چې هر عقلمن په دې پوهیږي دنیا کې مختلف انسانان زندگی کوي. ډیر انسانان داسې دي چې خالق د ځمکې او د اسمان منیم نه او په خوشحالو باندې په راحتونو باندې په مزو باندې هغه زندگی کوي بغاوتونه کوي سرکشي کوي. عقل دا وایي چې د ځمکې د خالق نه د اسمان د خالق نه باغي دی او دونه مزیم کوي او الله ورته څه وایي نه. د ده سزا څه شوله؟ فرعون ته وګوره ویلی شي چې 400 کاله کې د دې خبیث په سر چرته درم نه دی راغلی. او بل طرف ته انبیا دي صالحان نیکان چې خالق د اسمان او د ځمکې مني د هغه تابعدار دي او زندگی په څومره سخته تیری آخر ستاسو دې اعمالو سله څه شوله؟ نو عقل وی یو موقع په کار ده چې هغوی ته د بغاوت سله میلو شي د نورو ته د اطاعت سله میلو شي. ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا الله بدله ورکړي مؤمنانو ته وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي بالقسط په انصاف. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي لهم دوی دپاره شراب څکل به من حمیم د ګرمو اوبو نه. دغه ګرمو اوبو تفصیل مخکې را روان دی چې هغه به څومره مقدار باندې ګرمي. یشوي الوجوه بئس الشراب دا مخ به ورید شي. فقطع امعاءهم کلمې به وله پرېږي. وعذاب علیم دوی دپاره عذاب دردناک دی بما کانوا یکفرون په سبب د هغه چې دوی کفر کو. هو الذي الله هغه ذات دی جعل الشمس ګرځولی دی نور ضیاء روښانه. دا ضیاء چې کوم دی دوه احتماله دي. بعضې فرمایي دا د جمع صیغه ده او دا جمع د ذوق ده. ذوق به جمع شه په ضیاء سره. نو بیا دا چې جمع ورته ووایي نو بیا دا ذات مع الوصف دی. صفت د شمس د پاره به صحیح دی. صفت حملی موصوب باندې جو حمل هم صحیح دی. اغم ذات مع الوصف دی دام ذات مع الوصف دی. نو جعل الشمس ضیاء نور ګرځولې دی چې کم دی دا رڼاګانې دي. یوه رڼا نه رڼاګانې دي. دویمه دا ده چې دا مصدر نشي بلکې دا جمع نشي بلکې دا مصدر صیغه شي. نو بیا ویلی شي نفس رڼا ته. اوس دا صفت د شمس د پاره نه صحیح کېږي ځکه چې هغه ذات مع الوصف دی او دا صرف وصف دی او صفت حملی موصوب باندې دلته حمل نسی کیږي. نو بیا به حمل اشتقاقي وګرځي. جعل الشمس ګرځولی دی انور زازیاء دا خاوند رڼا دی. والقمر ګرځولی د سپوږمۍ نوره رڼا. زو ویلی شي هغه ته چې په ده کې خپله رڼا پرته او نور ویلی شي چې دا رڼا د بل نه مستفاد وي. وقدره دی اندازه کړی منازل په اعتبار د منزلونو سره. قدره د سپومې هغه تذکره کوي دی اندازه کړی په منزلونو سره. یوازې د سپومې تذکره ځکه کوي چې احکام شرعیه د دې مدار په قمري حساب وي. نو قدره د سپومې دپاره 28 منزلونه وي. 30 منزل دا یو ورځ کې یو منزل کټ کوي. بیا که دا میاشت د 29 وي
نو 28 منزلو کې خو ښکاري بیا یو ورځ سپومې نه ښکاري او که دا میاشت د 30 وي 28 منزلونو کې ښکاري خو بیا 2 ورځې بیا سپومې نه ښکاري بیا 2 ورځې پټېږي لتعلمو د پاره دی چې تاسو معلوم کړئ عدد سنین شمیر د کلونو دا نور اوخته پرېوته ورځ وکړتې نو هفته 10 کرتې نو دا میاشت بیا یو میاشت حساب کې 12 نو که کال ته نه جوړ شي والحساب او په دې معلوم کوي حساب ما خلق الله ذلك دا نه دی پیدا کړي الله پاک الا بالحق مگر د پاره د اظهار د حق یفصل الآیات په تفصیل بیانې آیاتونه لقوم یعلمون هغه قوم د پاره چې دی پوهیږي ان فی اختلاف الليل والنهار بشک په اختلاف د شپو د ورځو کې اختلاف د شپو د ورځو دویمه پاره کې دی ویل اختلافاتونه څه مراد دی وما خلق الله هغه چې الله پیدا کړي فی السماوات والارض په اسمانونو او په ځمکو کې له آیات په دې کې نشانات دي لقوم یتقون هغه قوم د پاره چې دوی ځان ساتي د شرک نه ان الذين بشک هغه کسان لا یرجون چې امید نه کوي لقاءنا زموږ د ملاقات امید نه کوي د ملاقات معنی قیامت نه مني ورضوا بالحیات الدنیا دوی راضي دي په ژوند د دنیا واطمئنوا بها مطمئن دي په دې ژوند د دنیا والذین هغه کسان هم عن آیاتنا چې دي زموږ د آیاتونو نه غافلون نا خبر دي اولئک دا کسان مأواهم النار زیاده دوی اور دی بما کانوا یکسبون په سبب دا چې دوی کسب کوم ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي يهديهم ربهم او بخیدوی طرف د دوی بی ایمانهم په سبب د ایمان د دوی عمل صالح د ایمان په وجب الله دوی ته اوخی جنتونه تجری من تحتهم الانهار بیږي بلهاند دا غنه نهرونه فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې دعواهم فیها سبحانك اللهم دا د جنتیانو تسبیح ذکر کیږي سبحانك اللهم واخر دعواهم ان الحمد لله جنت کې بدی سبحان الله وی الحمدلله به وی خو دنیا کې دا ذکر عبادات دا مشقت دی جنت کې چې دوی وی دا به مشقت نه دنیا کې چې تو عبادت کې نو خامخا بستړی کېږي ذکر کې سبحان الله الحمدلله وی نو خامخا بستړی کېږي جنت کې به الته پدې نستړی کېږي دا به د خوند لپاره لذت لپاره وی یو سړی چې په یو سیز امختی بغیر د هغې نه ولا ناسته خوند نه ورکوي نو دا د الله دوستان د دنیا کې ذکرونه کړي دي هلته به د جنت کې ذکر کوي خو دا به داسې لکه څنګه چې ته دنیا کې ساه اخلي نو چې ساه اخلي په دې انسان تکلیف کیږي نه نو جنت کې هلته دا ذکر به هم دقه سی وي دته به هېڅ تکلیف پکې نه خو به ستا شوق دی کوه ذکر دویمه دا ده چې دلته 2 ذکرونه ذکر شوي دي یو سبحان الله او بل الحمدلله دا 2 ذکرونه چې کوم دي مفسرین فرمایي دا د انسان آلته د خوراک دعوت دی او د خوراک اختتام دی ته چې مثال په تور آلته خادم ته آواز کې ټلی وتوي دا تا د پاره تکلیف دی پته الله ټلی نه وي ښه دارنګې چې آواز کې هلکه ډوډۍ برابر کوي دا مشقت دی الله د بنده مشقت هم نه تیروي مزدور ته آواز کې چې ورشه خادمانو ته وایي دومره سیز راوړئ دا خبرې کول فرمایشونه کول دا جنتی ته تکلیف دی الله دا تکلیف نه ورکوي د دې نه هم بېغمه نو هلته چې ستا اړه وشي نو دی به وایي سبحان الله نو هم ستا ذکر دی تکلیف یې سا اغستل مقدار داسې ستا محبت او شوق دی هغه دې هم پوره شو او دا سبحان الله ستا ټلی ده چې خادم ته انتظام کوه نو بس انتظام دسترخوان خور شي میلن فی میلن یو میل کې دسترخوان خور شي او په دې باندې مختلف روایتونه او اقوال شته 80,000 پورې اقوال لغلي چې 80,000 قسمه خوراکونه پکې خولی شي یو سبحان الله سره دسترخوان ولګېده نو دا ته مې ځکه چې ټلی د باندې نه وي ډوډۍ راوړه دا د باندې نه وي خادم ته ویل که انتظام برابر که دا د باندې نه کوي ځکه چې تا ته تکلیف نشي نو ته به سبحان الله وایي هغه داسې ده لکه څنګه چې ساه اخلي اوس سره سبحان الله سره ستا مینه اوم ده خپل هغه محبت او مینه پوره شوله او خادم ته پته ولګېده چې صاحب خوراک غواړي د په میل کې دا 80,000 قسمه خوراک خور شو جنتی کاکاو ته کېناستو چې کم دی په هغه طرف ته نیغ ووتو نو اوس دا دومره لوښي چې پراته دي دا دومره ځای چې کم دی دا بیا لکه راشه دا ویسه نه چې وړل پکې نشته بیا به الحمدلله
بس خادم ته پته ولګېده چې الحمدلله صاحب کار وکړو، بس غونډ لاړ ډیسبین ته ختم نو. دا دومره خوراک چې دی وکړو دا به هضمې څنګه؟ دا خو به خېټه خرابوي. دلته خو چې یوه ډوډۍ وخوري نو خېټه به دې خرابوي. بیا به دا چې کوم د خبره باترومونه او دا دومره مسلې به پیدا کېږي. نه جي بس هلته ډرقې، یو ډرقې وکړو اور څه ختم. هلته چې کوم دی بدن نه معمولي خوله روانه شوله، مشک و بین تېنه شروع شو او دا ډرقې هم د مشک و بین کوي. نو دا د جنتي هغه ژوند دی. نو دعواهم فیها بلنه دوی به په دې کې سبحانک اللهم، دا دعا د خوراک. تحیتهم تحفې د دوی به فیها په جنت کې سلام. وضاحت دې مخکې کړی چې کله یو جنتي بل خوا ته ځي نو تحفه به څه وړي، په هغه ته صرف سلام کوي. وآخر دعواهم، آخري دعا د دوی هغه به دی ان الحمدلله، ثنا د الله دپاره رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی. ولو یعجل الله للناس، که تلوار سره ورکولی الله انسانانو ته الشر تکلیف، انسان ځان باندې خیرې اوم کوي، ګناهونه اوم کوي، د ګناهونو په وجه الله تعالی عذاب درکولی، ستا د خیرو په وجه باندې تعالی عذاب درکولی. استعجالهم بالخیر، پشان د تلوار د دوی خیر لره استعجاله، دا منصوب دی په نزع د خافض سره. که استعجالهم بالخیر، څنګه چې دا انسانان ځان د پاره تلوار سره خیر غواړي، څنګه چې ته خیر غواړي همداسې الله تعالی عذاب هم زر درکولی. لقضی الیهم، فیصله شوی به دوی ته اجلهم، د هغوی ټیم، دا به غونډ هلاک شي. فنظر الذین، موږ پرېږدو هغه کسان لا یرجون چې امید نه کوي لقاءنا، زموږ د ملاقات، فی طغیانهم، په خپلو سرکشو کې یعمهون، دوی متردد وي. و اذا مس الانسان، کله چې ورسېږي انسان ته الضر ضرر. یو مضمون دی په درېمه پاره کې ویلو ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. دی الله ذکر کوي ولاړه باندې، په ناسته باندې، په ملاسته باندې. بیا ورپسې بله مقام داسې ذکر شوی، تا ته مې دلته داسې راځي، وروسته به دې الټه راځي، هغه الټه دا دی. نو چې کله انسان ته تکلیف ورسېږي نو دعانا لجنبه، پروت دی په ملاسته باندې، یا الله ما جوړ کړي، الله داسې وکړي. بیا د دې نه رو راپاڅېد او قاعده، په ناسته باندې، بیا پسې ودرېد او قائمه، په ولاړه باندې. نو فرق د دوانو دا دی چې هغه صفات د مؤمن دي. مؤمن صفت دی چې مسلمان روغ دی، ولاړ دی، چې کوم د دو سپارې منځونه کې وایي، درې سپارې تلاوت کوي، دی چې کوم د 50 رکعاته منځونه کوي، ولاړ دی وته. بیا کله کله بیمار شي، کله رو بوډا شي، وته کېناست، په ناسته کوي خو پرېږدي نه، د دین هم پرېوتو چې په کټ کې پروت دی، د ناستې نه دی، په دې کټ کې پروت دی، خو لګې د اشارې سره منځ کوي، ذکر کوي. د مؤمن صفت دی چې څومره ستا طاقت و کمزوری کېږي خو ذکر پرېږدي نه. او دا د کافر صفت دی. کافر خو الله ير کړی دی، کله تکلیف ورته ورسېږي، جب تو یا تنگ بودی تو خدا یاد آیا، کله چې دی تنگ شي نو بیا ورته الله په یاد شي، چې کله تنگ شو نو بیا ورته الله په یاد شو، نو پروت دی چې کم دی نو چغې شروع کړي، الله دا د بچی مسله ده، د مال مسله ده، یره جی دا شیخ حل نشو، تکلیف خسې واشو، نو ته راپاڅېده اوس په ولاړه باندې، په ناسته باندې، بیا په ولاړه باندې، نو چې څونه تکلیف سیوا کېږي دونه دی پاسېږي. نو ځکه دلته الټه ذکر کېږي، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. فلما کشفنا عنه، کله چې موږ لرې کړو د هغه نه ضره، هغه ضرر، مره دی تېرېږي، که ان لم یدعونا، ګویا موږ یې د سره رابللي نه یو الی ضرر، هغه ضرر تمسه چې ورته رسېدلی و، بیا د سره الله یې کړی دی. کذالک همدارنګې زینه ښایسته کړی شوی دی للمسرفین دپاره د مشرکانو ما کانو یعملون، هغه چې دوی عمل کوي. ولقد اهلکنا القرون، تاقي سره مو هلاک کړي د کلو والا من قبلکم، ستاسو نه مخکې، لما ظلمو، کله چې هغوی ظلم وکړو، وجاءتهم رسولهم، راغلي دوی ته پیغمبران، بالبینات، په ښکاره او دلایلو، وما کانو، نو دوی لیؤمنو چې ایمان یې راوړی وی. کذالک همدارنګې نجزي القوم المجرمین، موږ بدله ورکوو قوم مجرمانو ته. ثم جعلناکم، بیا ما تاسو وګرځولی خلایف، خلیفه فی الارض، پس مکه کې، من بعدهم، رسته د هغوی نه، هغوی مې هلاک کړه، د ځمکې خلافت مې تاسو له درک. لننظر، دې دپاره چې موږ وګورو، کیف تعملون، تاسو څنګه عمل کوئ. واذا تتلى عليهم، کله چې لوستې شي په دوی باندې آیاتنا، زما آیاتونه، بینات، واضح، قال الذین، وی هغه کسان، لا یرجون، چې هغوی امید نه ساتي، لقاءنا، زموږ د ملاقات،
هغه خلک چې قیامت نه مني د الله ملاقات نه مني هغه اعتراض وکړي په قرآن باندې نو څه وایي ائتی تراوړه بقرآن په قرآن سره غیر هذا غیر د دینا یعنی چې په دې قرآن کې خو ته زمونږ د بوتانو زمونږ د عقایدو زمونږ د مشرانو بد وي دا قرآن لرې که بل داسې قرآن راوړه چې هغه کې زمونږ بد نه وي نو دا چې کوم دی بقرآن غیر هذا یوه دویمه دا ده که دا غونډ قرآن نه بدلې نو او بدله یا څه حصه ترې نه بدل که هغه حصه چې زمونږ د خدایانو رد دی هغه ترې نه بدل که بیا به موږ د سره ومنو نو قول ورته وایه ما یکونو لی نه دي مناسب زما دپاره ان ابدله چې دا زه بدل کړم من تلقاء نفسي د خپل طرف نه دا زما څه اختیار خو نه دی دا خو د الله کلام دی او الله را لېږلی دی چې څنګه را لېږل د الله خوښه ده تبدیل هم د الله خوښه ده پیغمبر خدا نشي بندولی ان اتبع زه تابعداري نه کوم الا ما مگر د هغه تابعداري کوم یوحا الی چې وحی کېږي ما ته انی اخاف بېشکه زه یارېږم ان عصیت ربي که زه مخالفت وکړم د خپل رب د الله خلاف وکړم په دې کې او دا تاسو چې څنګه وایي څه بدل کا څه پرېږدوه نو یارېږم عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه قل ورته لو شاء الله که د الله خوښه شوي وی ما تلوته علیکم ما به نو لوستلي تاسو ته دا خو الله یو انسان پیغمبر کی په دې ماموره کې زما پیغامات ورسوه نو که د الله خوښه وی ماله به پیغمبري نه ورا کړي تاسو ته به دا لوستل نو دا خو د الله امر دی چې الله داسې کړي دي ما تلوته علیکم ولا ادراکم به نه به مې تاسو په دې خبر کړي وی ولا ادرا دا ادرا د متکلم صیغه نه ده دا د واحد مذکر غایب صیغه ده دا باب افعال دی نو ادرا یدری ادرا ادریا ولا ادراکم نه به تاسو ته هغه خبر درکړی به په دې باندې فقد لبستو تاقی سره ما وخت تیر کړی فیکم په تاسو کې عمره څه حصه د عمر من قبله د دې نه پخوا وګوره دلیل دا دی چې نبی کریم علیه السلام د پیغمبرانو وړاندې 40 کاله تیر کړي په دې 40 کاله کې ما تاسو ته چېرته قرآن بیان کړی تاسو له مې چېرته دعوت د دین در کړی دی خو ما ته الله نو ویلي نو ځکه مې تاسو ته څه نه وی 40 سال بعد چې الله پیغمبري راکړه اوس دا د الله حکم دی نو ځکه تاسو له دعوت در کوم یو خو جواب شو دویمه دا ده چې دا یو قانون ذکر کیږي یو انسان تا ته یو پیغام راوړي خبره درته کوي نو د دې انسان په مخکینی ژوند باندې سوچ وکړه چې مخکې ژوند یې څنګه دی که چېرې مخکې ژوند د دې انسان برابر دی نو اوس یې ومنه چې ټیک دی خو که مخکې ژوند د هغې برباد دی اوس تا ته ډېرې خوږې خبرې وړاندې کوي نو پوه شه چې دروغ وایي هر موقع کې هم دغه طریقه وي تا ته یو سړی خبر راوړي چې زه به دا کوم او زه به هغه کوم او زه به داسې یم نو ته وګوره د دې سړي مخکې ژوند څنګه و که مخکینی ژوند د دې سړي هغه ډېر ښه دی د انسانانو سره د خپل ځان سره د قوم او د ملک سره اوس هم په اعتماد وکړه ټیک ده او که مخکینی ژوند یې داسې و چې هغه د انسانیت نه دی اوس تا ته ډېرې خوږې خبرې ذکر کوي پته لګي دروغ وایي نه منه پې نه موږ تاسو دغه ځای کې دوکه شو همدغه ځای کې دوکه شو چې کله بعضې مسلې وي یا د الیکشنو یا د مشرع انتخابات وي نو خلک د اسمان د ځمکې تراکوز کی ځان نه پرشته جوړه کی جی دا دوکې دله در کی موږ وایو چې بس ته خو همدغه یو پرشته راغلی ده نو که موږ د ده ملګرتیا ونه کړه چې ملک برباد دی که د ملګرتیا مو ونه کړه بس انسانیان ختم دي دا زموږ بېوقوفتوب دی لږ د دې انسان په مخکې ژوند سوچ وکړه مخکې ده څه کړي دي پیغمبر په ته فرمایي لبستو فیکم عمره ما تاسو کې وخت تیر کړی دی که نه نو بس مخکې ژوند یې که ستا خوښ و اوس یې ومنه چې ټیک ده او که مخکې ژوند د ده برباد و ستا خوښ نه دی نو اوس هم بېوقوف مه جوړېږه موږ ډېر عجیبه شانتې خلک یو که نه ډېر دوکه شو داسې ډېر کسان چې کوم دی تاسو د هغوی سره ملګرتیا وکئ یو ځل یې ملګرتیا وکئ کلونه داسې وي بیا یې ملګرتیا وکئ 10 کاله 15 کاله ستاسو مشري له ورکئ بیا تاسو یو سوچ وکئ په دې 15 کاله کې تا دغه سړی چېرته لیدلی دی په علاقه باندې په دې 10-15 کالو کې تا له چېرته یوه خښته د کلي د علاقې آبادي کړې ده بیا هم دوکه په هغه پسې رواني نو داسې ځان نه بېوقوفه جوړ کړو که نه دا خپل نقصان موږ ځان له پخپله کوو دا د دوی نه څه ګیله خو نه چې کوم سړی مشر وي دا د ملک وسایل دي ته د قوم مزدور یې ته به راځي هر یو ته به ودرېږي د هغه خدمت به کې هغه په دوربین کې هم نشي لیدلی بیا هم موږ دوکه شو بیا هم دوکه شو که نه
نو خپل ځان سره سوچ کوه، خپل ځان له فیصلې کې. نو بهر کې دا معیار دی چې مخکې دې سړي څنګه وخت تېر کړی، هغه ته وګوره. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ فمن اظلم، څوک لوی ظالم دی، معنا دې نه بل غټ ظالم نشته، ممن د هغه چا نه افترا علی الله کذب، چې دې تړي په الله باندې دروغ، او کذب بآیاته، یا تکذیب کړي د الله په آیاتونو، انه بشک شان د لا یفلح المجرمون، نه کامیابیږي مجرمان. ويعبدون، دوی عبادت کوي من دون الله، غیر د الله نه، ما د هغه الهه لا یضرهم، چې دې ته ضرر نشي ورکولی. که دوی انکار وکړي د هغوی د عبادت نه، ضرر نشي ورکولی. ولا ينفعهم، دوی له پیدا نشي ورکولی. که دوی عبادت او اطاعت کوي په خلاف د الله نه، د الله خلاف کې عبادت نه کې، ضرر د در کوي، او که کې نو ثواب در کوي. ويقولون، دوی وی هؤلاء شفعاؤنا، دا زموږ سفارشیان دي عند الله د الله په نزد. قل ورته وایه اتنبئون الله، آیا تاسو خبر ورکوئ الله لره بما لا یعلمو. یعلمو کې ضمیر چا ته راجع دی؟ نو په دې کې 2 احتمال دي. یو احتمال دا دی یعلمو کې دا ضمیر راجع که دی ما ته. قل ورته اتنبئون الله، تاسو خبر ورکوئ الله ته بما په هغه خدای، ته الله ته وایي دام خدای دی. لا یعلمو چې ستا دا خدای علم نشته فی السماوات، په اسمانونو، ولا فی الارض، او نه په ځمکو. ستا دغه خدای خو نه د اسمان نه خبر دی او نه د ځمکې نه خبر دی، نو چې د چا علم نه هغه څنګه خدای شي؟ یعلمو کې به ضمیر ما ته راجع کې. نو ستاسو الهه داسې الهه دي چې د هغه علم نشته، تو الله ته داسې څیز ورښیې چې دا ګینې خدای دی. دویم دا یعلمه کې ضمیر الله ته راجع کا. نو بیا معنا دا تاسو چې کوم دی خبر ورکوي الله ته بما په هغه باندې لا یعلمو چې الله یې نه پیژني فی السماوات، په اسمانونو کې، ولا فی الارض، او نه په ځمکو کې. نه خو الله ته اسمان کې دا معلوم دی چې زما سره څوک بل خدای شته، او نه ورته په ځمکه کې دا معلوم دی چې ګینې بل خدای شته. اته الله ته ورښیه نه یو خدای د سره دام دی. الله خو اسمان ځمکه کې داسې بل خدای نه پیژني، ځکه شته د نو څه وپیژني. سبحانه، پاکي د الله دپاره، وتعالی اوچت دی عما یشرکون، هغه چې دی ورسره شرک کوي. وما كان الناس، نو د انسانا الا امة واحدة، مگر یو امت، فاختلفوا، هغه اختلاف وکړو. دویمه پاره کې د مضمون وی چې د انسانان یو امت، نو په کم وخت کې؟ یا هغه وخت چې کله د آدم علیه السلام نه د نوح علیه السلام قریب زمانې پورې، دا 10 قرونه دا په اسلام باندې وو. نو بیا اشکال پیدا کېدو چې دا غونډ په اسلام، نو بیا پیغمبر ته څه ضرورت و؟ نو هلته متټکې وی چې فاختلفو، دوی اختلاف وکړو، نو الله پیغمبران راولېږل. هلته مو دا پختلفو ټکې ولې وی؟ ځکه دلته الله فرمایي دوی اختلاف وکړو، پختلفو. آیا د نوح علیه السلام زمانه کې هغوی غونډو ایمان راوړو، وروسته به اختلاف وکړو؟ ولولا کلمتون، که نوې کلمه سبقت چې مخکې شوې ده، من ربک، طرفه د رب ستانه، الله مخکې فیصله کړې ده چې سبقت رحمتي علی غضبی، زما رحمت به غالبي په غضب باندې، که دا نه وې لقضی بینهم، فیصله به شوه دی په منځ کې، فیما په هغه څه کې فیه یختلفون چې په هغه کې دوی اختلاف کوو. ویقولون، دوی وی لولا انزل علیه، ولې نازلېږي په دې پیغمبر باندې آیت نشانه من ربه، طرفه د خپل رب نه. فقل ورته وی انما الغیب لله، بېشکه غیب د الله سره دی. فانتظروا، تاسو انتظار کوئ، انی معکم، بېشکه زه ستاسو سره من المنتظرین، د انتظار کوونکو نه یم. واذا اذقنا الناس، کله چې موږ ورسو انسانانو ته رحمتا، رحمت، من بعد الضراء، پس د ضرر نه، بیماری پہ راغلی وی، تنگسیاں پہ راغلی وی، اللہ راحت ورکی. اذا لهم، بے اچانک دوی دپارا مکرون، تدبیرون بی مکر وی، فی آیاتنا، زمون پا آیاتونو کے. والورتوی اللہ، اللہ پاک اسرع مکرا، جلد دے پہ اعتبار دا تدبیر سرا، تدبیر جلد دے نستاسو تدابیر بختم کی. ان رسولنا، بشک زما پرشتي، یکتبون لکی ما تمکرون، هغه چې تاسو مکرونه کوئ. هو الذي، الله غزا دی، یسیرکم، تاسو روان کی، فی البر، په اوچه کې، والبحر، او په سمندر کې. د اوچې سفر کوي په اوښانو، په اسونو، په خرو باندې، سمندر سفر کوي په کشتو باندې. حتی تر دې اذا کنتم، کله چې شئ تاسو، فی الفلک، په کشته کې، په کشته کې سواره شي. وجرینا بهم، اوچلو دغه کشته په دوی، بریح طیبه، په هوا ښکلې نرمه هوا چلیږي، کشته روانه ده. وفرحوا بها، دی په هغې خوشحاله شي. جاءت، راشي هغه ریح عاصف، هوا تیزه. وجاءهم الموج، راشي دوی ته چپی، من کل مکان، د هر طرف نه. وظنوا، دی یقین وکي، انهم، بېشکه دی، احیط بهم، په دی احاطه وکړی شوله. اوس د سمندر په چپو کې رابند شو، غونډ غرقیږو.
نو دعوا الله دوی رابلی الله پاک مخلصین له الدین خالص کون کې الله د پاره په دین کې بیا یو الله ته आवाज کوي او دا ویل ان انجیتنا کتا مو تخلاص را کو من هذه د دې مصیبتنا لنکونن من بش من الشاکرین د شکر وستون کو نا عمدہ سی زمن کې واقع مو د اکرامه ذکر کړي و چې هغه سمندر په چپو کې بن شو کشتیبان ورته یو الله ته आवाज کوي اوس زمون خدایان کار نشي کوله هغه سره کې سوچ کوي چې یو الله نه خزر تختیدل ما د ایمان راوړو فلما انجاهم کله چې الله دوی ته خلاصې ورکي اذا هم بیا دوی بغون دوی سرکشي کوي بغاوت کوي په الارض پزمکه کې هغه بغاوت د شرک د بیا مشرکان شي بغیر الحق بحق یا ایها الناس انسانانو انما بغيكم بشکستانسو سرکشي علی انفسکم دا مزیر دستانسو په نفسونو باندې د هغه ضرر عمدتا تراجی ده متاع الحیات الدنیا سکه د ژوند د دنیا ده ثم الینا مرجعکم بیا ما تاسو رجوعی فننبئکم زب تاسو له خبر درکم بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کو انما مثل الحیات الدنیا بشک مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د اوبو ده الله مثال د دنیا ذکر کوي ګوره او چزمکه ده باران په نازل شي د غزمکه شینکی را اوټو کوي خچ کم ده دا اوچت شي زمکه خط ازش بارونقه روسته بیا اوچ بیا چې کم دی ریزه ریزی مثال اوسو ګور سپرلی شوروش دا تمام علاقې شاړې دا به تک شنی شي چې کم دی واخه ګیاګانې بوټي به په دې راوټو کېږي یو میش په سپرلی میش بعد به بیا اوس واپس وچوالي کې شروع شي یو 3 میاشتې بعد چې کم دی په دې باندې اړ راشي نو چې اړ راورسېږي د ارس درس دروس کې ایس سم نه بیا سپېره ډاګونه پراته الله وی داسې د دنیا مثال دی هم داسې تم وي پیدا شوي ورکوټې تیغې وي بیا داسې غټ شي زلمې شوي د دنیا د باندې آباد د انسانان په دنیا کې ګرځي چې کم دی وربلې په دې خوړولې چا په هغه خوړولې دی څوک سپیلي وي او څوک سکي ښه په مستۍ کې یو څو ورځې د زواریم تېره شي واپس چې کم دی بیا بوډا شي بیا چې کم دی اوچوالي ته روان شوی رنګ دې زیړ شو خپې دې رپېږي ملا دې کړه په شوې ده نو دا چې کوم دی راکونټي کېږي نو کړپ ځمکې ته پرېوتې لاندې په ځمکه ننوتې هېڅ سم نشته بیا نو دغه شانتې چې که دوی دا ستا ژوند دی ښه مثال د دنیا دا دی الله د مثال د دنیا د اوبو سره ورکوي نو دې وجې نه دا اوبه دي که نه دی تعبیر په ژوند سره نو تعبیر والا دا لیکلي چې کوم سړی اوبه په خوب کې ویني نو دا د حقیقت کې ژوند دی نو که تا اوبه په خوب کې لیدلی دي چې کوم دی او صفا اوبه دي پته لګي ژوند دی صفا دی خوشحالی دی په خړو اوبو کې ګرځي پته لګي پریشانو کې ګرځي په کچو کچو ډنډو کې ګرځي نو پته لګي ژوند دی ډېر مختصر شانې دی تکلیف سره دی او که نه په سمندرو کې چې کوم دی روان او ښه ډېرې اوبه پته لګي ژوند دی ښه د راحت دی چې کوم دی او ښه په مزو کې ګرځي نو دا مثال الله د ژوند د دې اوبو سره ورکوي نو دې وجې نه تعبیر دقه شانتې بیا کوی شي او د هغې سره نور ټکي بیا دا چې کوم دی سړي ته ګوري دا څه کوي د هغه کاروبار د هغه حالات ته به ګوري نو الله فرمایي مثال د دې ژوند د دنیا کما ان پشان د اوبو د انزلناه موږ نازل کو من السماء د اسمان نه فاختلط به یو ځای شي د هغې سره نبات الارض ګیاګانې د ځمکې مما د هغې نه یاکل الناس چې خوري انسانان والانعام او څاروي حتی تر دې اذا اخذت الارض چې ونیسي دا ځمکه زخرفها خپله تازګي ځمکه ډېره تازه او شنه شي وزینت او ښایسته شي وظن اهلها ګمان وکړي اهل د دې انهم قادرون علیها چې دی قادر دی په دې اتاه امرنا راشي هغې ته زما امر لیلن د شپې او نهار یا د ورځې فجعلناها موږ وګرځو دا حسیدا لو شوي د ارڅ نه ختم کو او داسې ختم شي که انهم گویا چې کم دی که علم تغنه گویا دا نو استوګن شوي بالامس پرون تغنه استوګن شوي نو که علم تنبت گویا تا به نه وی چې دا ګینې پرون سره زرغون شوي وو کذالک هم دارنګې نفصل الآیات موږ په تفصیل بیانو آیاتونه لقوم یتفکرون هغه قوم دپاره چې دوی فکر کوي والله الله یدعو الی دار السلام الله بلنه کوي کور د سلامتیا ته جنت نه تعبیر کیږي په دار السلام سره درې وجې مې تا ته وړاندې ویلې وي الله وی زه دوی له دعوت ورکوم دار السلام ته حدیث پاک کې راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي زه پروت وم داسې اوده او د یخې په دې منځ کې فرشتې راغلې سر ته کېناسته بله خپو ته کېناستله یو وی د دې سړي مثال دی تاسو دا مثال بیان کوي مثال یې څه دی
دا بله فرشته ورته نه خو اوده دی، دا بله ورته وایي نه اوده نه دی، دا سترګې پټې دي خوړې ایښ دی. خبره پوهېږي؟ مثال یې بیان کوي. د هغه بله وایي مثال یې داسې دی، یو آقا دی، هغه یو ځای برابر کړه، خوراکي برابر کړې، اور قسم انعامات یې برابر کړه. بیا استازی ولېږه خلکو ته دعوت ورکړي راشئ تاسو له مې هر څه برابر کړي راشئ. چا وله خبره ومنله، دی ورسېږي هغه دعوت خوراکي مزې حاصل کړي، څوک یې ونه مني هغې نه محروم شو. بیا دا بله فرشته ورته وایي د دې اوس ته بیان هم وکړئ دې څه مطلب دی. هغه بله ورته وایي نو دی خو اوده دی په مطلب به څه پوه شي. دا ورته وایي نه سترګې پټې دي اړې ایښ دی، مطلب یې ورته بیان کوي. نو دا بله ورته وایي مطلب یې دا دی الله جل جلاله د دې خلکو دپاره دعوت نامه برابر کړه، دعوت یې وله ورکړه د جنت په شکل. مختلف خوراکونه قسمه قسم نعمتونه الله جنت کې برابر کړه. او بیا یې داعي ولېږه محمد صلی الله علیه وسلم دی داعي ولېږه خلکو ته دعوت ورکوي چې الله ستاسو دپاره انعامات برابر کړي دي راشئ. دا داعي چا د ده خبره ومنله هغه نعمتونو ته به ورسیږي، او چا ونه منله چې کوم دی د هغې نه به محروم شي. نو لہذا الله فرمای الله تاسو له دعوت درکوي الی دار السلام ویهدی هدایت کوي من یشاء چاله چې خوښه شي الی صراط مستقیم لارې نیغې ته للذین هغه کسانو دپاره احسنو چې دوی نیکي کوي الحسنا دوی دپاره ښه والی دی وزیادتون او دوی دپاره زیادت دی. دلته یو دریو طریقو باندې ترجمه کویش. لومبی الحسنا دا صفت دی د دپاره به موصوف راوباسي جنت. نو للذین هغه کسان دپاره احسنو چې دوی احسنو العمل ښایسته عمل یې کړی دی نو دوی دپاره څه دی الحسنا الجنت الحسنا الله به دوی له جنت ورکړي ښایسته وزیادتون او دوی له به ورکړي زیاتوالی چې هغه د الله لیدل دي الله به ورته خپل لیدل هم ورکړي. بیا ډېرو روایاتو باندې پیغمبر علیه السلام نه ثابت دي چې د زیادتون پیغمبر علیه السلام تفسیر په رؤیت باندې کړی دی. یو بوله جنت ورکي، یو بوله الله زیادت بل سیز ورکي چې هغه خپل دیدار دی. دویم هر جنتی چې جنت ته لاړ شي نو کم از کم الله دله 2 حورې ورکوي، بیا وله پسې وروسته بل هم ورکي زیاته. نو للذین هغه کسان دپاره احسنو چې دا نیک عمل دی الحسنا دوی دپاره جنت دی او 2 حورې وله ورکي وزیادتون وله بل زیادت هم ورکي. وړاندې بله موقع باندې را روان دي ومن المزید یوه حور الله ورکي هغه به درته وایي چې انا من المزید زه د هغه مزید نه یم. بیا د هغه حسن مفسرینو هغه ځای باندې ذکر کړی دی چې د هغه به داسې حسن وي او داسې به حسن وي. نو دا زیادت او سره زیاته حوره. دریم و احسنو دی چې نیکي کې الحسنا د دوی دپاره حسنا دی جزای حسنا دا ستا د عمل به تا ته بدله میلاویږي وزیادتون زیاتې به میلاویږي ستا یو عملو د هغې بدله ده او زیادت پکې 9 حصې به نورې وي. نو کم از کم چې زیادت ورسره 9 یو ځای کې نو په 10 چنده بدله شوله او چا دپاره په سوونو باندې. ولا يرحقو وجوههم نه برسیږي د هغې مخونو ته قطر توروالی ولا ذل او نه ذلیلوالی. کم انسان په مشقت کې وي نو هغه ذلیل ښکاري مخې بدرنګه خړ پړ شي نه جي دا جنتیان دي نه به ورته توروالی رسي مخ به یې تورېږي نه به ذلیله کېږي. اولئک دا کسان اصحاب الجنه خاوندان د جنت دي هم فیها خالدون والذین کسبوا السیئات هغه کسان چې دوی کسب کوي د ګناهونو جزاء سیئات بدله د ګناه بمثلها د هغې په مثل به وي وترحقوهم رسیږي به دوی ته ذلتون ذلیلوالی ما لهم نه به دوی دپاره من الله د الله د خوا نه من عاصم څوک بچ کوونکی چې دوی د عذاب نه بچ کړي. داسې بوله دا مخونه تور کی که انما گویا چې اغشیت اغوستلی شوې ده وجوههم د هغې مخونو ته قطعا من اللیل حصه د شپې نه مظلمه تورتم مخونه الله وله داسې تور کی ته بیا څنګه چې تورتم شپه ده. اولئک اصحاب النار دا خاوندان د اور دي هم فیها خالدون. یوم نحشرهم هغه ورځ چې موږ دوی راجمع کړو جمیعا ټول ثم نقول للذین بیا به ووایو هغه کسانو ته اشرکو چې مشرکان دي مکانکم من الزمو مکانکم مکان منصوب دی په فعل مقدر سره الزمو په خپل ځای ودرېږئ انتم شرکاؤکم تاسو ستاسو شریکان تاسو په خپل ځای ودرېږئ څه دپاره فزیلنا موږ به جدایي راولو بینهم د دوی په منځ کې وقال شرکاؤهم وی به دی شریکان ما کنتم نه وی تاسو ای کشرانو ایانا تعبدون زموږ دپاره عبادت کوونکي
وکفا بالله شهیدا کافی د الله گواه بیننا زمون په منځ کې بینکم استاسو منځ کې ان كنا بشک منغو عن عبادتکم استاسو د عبادت نه لغافلین خامخا نا خبره هنالک پدی مقبن تبلو کل نفس امتحان بواغسته شي د هر نفس امتحان دی چې د کم عمل سر راغلی تبلو تعلمو پدی مقبن بتعلمو پوی شي کل نفس هر نفس ما اسلفت هغه چې د مخکې لګلی دي وردوا الى الله دی واپس کړی شي الله ته مولاهم الحق چې دی مولا دی حق وضل عنهم رکبشي د دوی نه ما كانوا يفترون هغه چې دی دروغ جوړول ولوته ما يرزقكم سو دی چې تاسو ته رزق درکې من السماء والارض د اسمان او د ځمکې نه اما يملك السمع سوق دی چې مالک وي د اوریدلو ول ابصار او د لیدلو دا رزقونه ملکیت د دې حواس د چا سره دی ومن يخرج الحي سوک رو باسی جم دے من المیت د مڑینا ويخرج المیت رو باسی مڑے من الحي د جم دینا ومن يدبر الامر سوک ای تدبیر د کارونو پس یقولو نظر دے چې دی بوئی الله دا ټول کارونه الله کوي دا مشرکین منل چې دا غټ کارونه صرف الله کوي زمون خدای نشي کولای فقول ورته وای افلا تتفکروا تتقون آیات سوزار نه ساتي د شرک نه فذلکم الله دغه صفاتون والا الله دی ربکم استاسو رب دی الحق چې داغه اولوهیت حق دی فما ذا بعد الحق پس نه پس د حق نه الا الضلال مگر گمراهی وی فانا تصرفون پس تاسو کم طرف ته اړول کېږي کذالکم دارنګ حقت کلمت ربک ثابت د کلمه د رب ستا علی الذین فهغه کسانو پس کو چې فاسقان دي انهم بشک دوی لا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي ولورته حال من شرکائکم عایشت تاسو په شریکانو کې من یبدا الخلق هغه څوک چې اول پیدا کی مخلوق ستاسو خدایانو کې دا طاقت شته چې دا سم مخلوق پیدا کی او ثم يعيده به دوباره پیدا کی په قیامت کې دا نشي کولای نو ته وای الله دا د الله صفات دي يبدا الخلق اول پیدا کړي مخلوق ثم يعيده به دوباره پیدا کوي په قیامت کې فانا توفكون پس تاسو کم طرف ته اړول کېږي د حق نه ولورته حال من شرکائکم عشت تاسو په شریکانو کې مې يهدي هغه څوک چې خوونه کوي ال الحق حق تا سوچتي چې خلکو ته حق وخی نو قول وتوي الله دې يهدي للحق چې خوونه کوي حق تا نو تاسو الہ نشي کولی الله هدایت کوي افمن ایا غسوک يهدي الى الحق چې هغه لار خي حق تا چې الله دې حق دا حقدار دې ايو تبع چې داغه تابعداري وکړي شي امن یا هغه کس تابعداري وکړي شي لا يهدي چې دې چاته هدایت نشي کولی الا ان يهدى مگر دا کده ته هدایت نصیب شي فما لكم پس استاسو د پاره کې فتحكم تاسو څنګه فیصله کوي وما يتبع اکثرهم تابعین کې اکثر دوی نه الا ظنن مگر د ګمان د دې زیات خلک د سپس د خپل ګمان پسې روان دي او ان ظن بشک ګمان لا یغنی من الحق دا به پروي نشي راوسته د حق نشي ادس شي ځوان د حق مقابله کې څه پیدا نشي ورکوله هغه کسان چې هغه د احادیثو نه انکار کوي هغه داسې آیاتونو باندې تمسک کوي او ځان ته یو خنوم کوي د موږ اهل قرآن یو کنه اهل قرآن چې سو پورې تا احادیث نه منلی ته چې کوم د قرآن د سره نشي منلی دا احادیث تشریح د قرآن دا عادی ته ګوري چې ګوره احادیث ویل که څنګه دي نو مقدمه صغرا بستانه تپوسو کی جدا زیات اخبار احاد دي خجی خبر واحد څنګه ځواني وینو نو چې ارکل ځواني وینو کبرا بس دي نه ولګي ان الظن لا يغني من الحق وان الاحاديث لا يغني من الحق شيئا صغرا استانه تاسو کو احادیث څنګه دي چې اخبار احاد دي اخبار احاد څنګه وی ځواني وینو نو چې ارکل ځواني کبرا بر سره دی ولګي ان الظن غمان لا يغني من الحق شيئا فالاحاديث لا يغني من الحق شيئا فدې سن ثابتيږي نو ته جواب کوي شي دي ته خو مخکې دا صغرا دي ثابته کبه به د سره منوخه صغرا دي غلطه ده دا ته چا ویلي چې احادیث د ځواني دي دا ته چا ویلي دي احادیث مبارکه ته چلاړ شي التوي اولا تقسیم شي چې دا اخبار احاد دي او دا متواتر دي بیا د متواتر تقسیم ذکر کوي چې دا سلور قسم دي دا چې کوم د تواتر بالتوارث دي بالطبقه دي دارنګ بالعمل دي تواتر بالتلفظ دي دا چې کوم د الفاظ دا مختلف سلور قسمونه دي دا ټول اقسام د تواتر دا تمام داس یقیني دي لکه څنګه چې قران دي کوم ځای کې ورځونی دي بیا چې کوم
غیر متواتر خبر واحد به مشهور او بل ته تقسیمیږي. ناول خدا ټول ځواني کم ځای کې دي د صغرا دی غلطه ده. دویمه دا ده چې دغه صغرا نه دی خو راوړو کبرا ته نو لا یغنی من الحق شیئا، لا یغنی من الحق شیئا. نو یو عمل وي یو علم وي، یو عمل وي یو علم وي. علم چې پیدا کیږي دا علم په ځوانیاتو نه، علم دا په یقینیاتو باندې وي. خو دا ور اصطلاح د متکلمین د اهل شریعت ته په خلاف د منطقیانو نه. منطقیان چې کوم د علم خو عام وي، اخو تصور ته هم شامل وي، تصدیق ته هم شامل وي. د تصور 8 قسمونه دي، د تصدیق 4 قسمونه دي، او دا 8 او 4 12 قسمونه هغه ته علم وي. خو لیکن دا شریعت او د متکلمینو اصطلاح دا د چاغوي صرف یو قسم چې یقین د تصدیق به تصور خدای علم نه وي. تصدیق کې بیا چې کوم د صرف یو قسم چې یقین دی هغه ته علم وي. ځکه دوی د علم تعبیر ذکر کوي. علم څه ته ویلی شي؟ صفة توجب التمییز لا يحتمل النقیص، صفة یتجلی بها المذکور. تب تزانی ذکر کړی دی. لہذا دوی صرف علم دغه یو یقین ته علم وي. دا د شریعت اصطلاح ده. د منطقیانو په اصطلاح باندې خو 4 قسمونه د تصدیق دا علم دی، 8 قسمونه د تصور دا علم دی. ځکه هغوی علم منقسم وي دي قسمونو ته چې دا په 2 قسمه دی، تصور دی او تصدیق دی. او هغې تعبیر ذکر کوي حصول صورت شیء عند العقل. محب الله بهاري سلم کې ذکر کوي الحالة المدرکه، حالت الحاضره، حالت مدرکه دی ته علم وي. اکه تصور او که تصدیق. نو که چېرې د منطقیانو اصطلاح واخلې بیا خو علم ډېر پراخ لمن ده. خو که د متکلمینو اصطلاح واخلې او علم صرف یو څیز ته وایي چې یقین دی، نو دغه علم هغه به یقین باندې ملاویږي. دویم ټکی عمل دی. عمل د پر یقین لازمي نه وي، عمل د پر ظنیات هم کار کوي. احادیث مبارکه د قرآن تشریح کوي. تشریح چې کوي نو دا عملیات دي. زمونږ دین زمونږ عمل دی، او عمل چې حاصلېږي دا په ظنیاتو هم حاصلېږي. دا زمونږ یوه خبره مې تکوله په صغرا کې، دویمه خبره مې تکوله په کبرا کې. راشو شریعت کې متخبره کوله چې دا په ظنیاتو هم ملاویږي. لږ ریوس لاړ شه، اوس د آیت وې فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. الله وی د هر قوم نه لاړ شي علم زده کوي. واپس چې دا مولوي صاحب راشي نو تا ته بیان کوي او د مولوي صاحب خبره منه. دا سړی چې لاړ او علم یې وکړو واپس رالی په منبر باندې بیان کوي. د یو کس خبر دې ته خبر واحد وي، د یو کس خبر دې ته خبر ځواني وي. قرآن وی دا وکړه واپس چې دا سړی ته خبره کوي دا منه، دا منه. نو قرآن نه وایي چې خبرې واحد منه. نو دا خو د قرآن نه ثابت دي چې دا منلی شي. ځوانیات معتبر دي په اعمالو کې. او مزید چې کم دی چې خبر واحد دا حجت دی، دلیل دی. نو اصول حدیثو کې بیا تاسو په هغې خبره کوئ. اکرم الانیس کې په دې مستقل چې کوم یو عنوان هلته ما لیکلی دی. بهر کیف نو مسله دا چې دا ځوانیات معتبر دي. دا خو د دوی هغه غلط تمسکات او بکواسات دي. په قرآن خو ډېر خلکو داسې غلط تمسکات کړي دي. خوارجو کړي دي، معتزلو کړي دي، روافظو کړي دي، خو خطا شوي دي. نو دغه خلک هم خطا دي چې هغوی د احادیثو نه انکار کوي. او هغوی چې کومه خبره کوي چې ګینې صرف قرآن، نو داسې ومنه چې دی په خپله قرآن نه مني. قرآن به ته هله منې چې تو سره مخکې احادیث ومنې. او ځینې په جهالت کې دې حد ته هم ورسېږي چې په قسم باندې زه ستا خبره نه منم، هله بیا منم چې ته قرآن ومنې را سره. مسلمانان خو ټول قرآن مني، او ستا په انداز باندې چې ګینې بل تمام هر څه پرېږدو صرف قرآن را واخلو ده ومنو، نو دا خو ستا پلار هم نشي ویلی. ښه دا خو راته بچی په قرآن کې چې حدیث تېنه کټ کې صرف قرآن را واخلې، د سره پې عمل نشي کولی. قرآن وی اقیم الصلاة، منځ قایم کوي. اسلام کې لومبنی شریعت حکم منځ دی. قرآن دقه ویلي منځ کوه. دا راته وښایه چې 5 وخته منځ په کوم ځای کې دی. قرآن کې خو نشته. بیا په دې وختونو کې ښایه سهار کې چې 2 رکعته فرض دي. دا ګز دا میدان قرآن مونږ راته پکې وښایه، موږ ته منظور دي که نه. ماسپښین کې 4 رکعته دي، مازدیګر کې 4 دي، ماښام 3 دي، راته وښایه. د ټولو نه اهم سیز په عباداتو کې مونځ دی. ته به صرف قرآن منو، بل هېڅ شی نه منو. منکرین حدیث داسې وایي که نه چې بل هېڅ شی نه مني، صرف قرآن دقه راته وښایه پکې.
یو د ارکانو کې خبره، مونځ نشي خولی، زکات نشي خولی، د روجي وضاحت نشي خولی، د حج وضاحت نشي خولی، دا خو هغه ارکان دي، دا ته نشي خولی. نو په دې کې به څنګه عمل کې؟ سو پورې چې تا احادیث نه ملي په قرآن باندې بالکل عمل نشي کولی. ځکه خو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې احادیث دا شرح ده د قرآن دپاره، او دا د ائمو نه نقل دي. جمیع ما تقوله الائمه شرح للسنه، دا علما چې کوم تشریحات د فقه په شکل کړي دي دا د احادیثو تشریح ده. او جمیع السنه شرح للکتاب، احادیث دا د قرآن شرح ده. نو عجیبه ده چې ته وایې زه قرآن منم دا نور نه منم، چې نور نه منې شرح بیا د کم ځای نه ځان ستا نه ومنو. ته قرآن راواغستو حدیث دې پرېښوده، څه به یاره چې قرآن منو، نو بس ته به تشریح کې یاره په سار کې ور 4 رکعته مونځ دی ښه. د ولید ابن عقبه بچی به شي. ولید عقبه چې که د اسلام راوړی خو دا داسې یو سړی و چې نشهیي سړی و. نو دې کې یو مشر هم په یو ځای کې چې که د نصار مونځ یې چې کوم دی وکړو 2 رکعته را وایي څه مه خوښه ده 2 لب کې نور وکړمه که بس دی. نو چې حدیث نه منې په قرآن کې خو دا شتې نه، بیا ته هم وایه چې که نه چې سهار دې مونځ وکړو 2 مې وکړه 4 دله وکړمه څنګه چل دی؟ صحیح ده چې 4 وکړمه، هېڅوک درته څه نشي ویلی، ځکه چې قرآن کې خو دا شتې ده. نو خو که حدیث ته رالی اوس ته وایه 4 دله وکړه مونږ د کفاری و څنګه 4 کې زموږ پیغمبر 2 کړي دي ښه 4 یې نه دي کړي. دا په حدیث کې، دا په قرآن کې خو نشته. داسې یو ټکی. نو هغه فتنه چې دوی ځان ته اهل قرآن وایي دا حقیقت کې دا شریعت نه وتلی دي. منکرین حدیث باندې بیا هلته احادیثو کې مستقل په دې باندې بیا بحث کو اصول حدیث کې چې د دوی غلط تمسکات څنګه دي، د هغې نه جواب څنګه دی، زموږ دلایل په کوم ځای باندې دي. نو الحمدلله اهل حق علما سوده خو نه دي. نو دلته هم د دوی تمسک ته مې وی چې په کم انداز بیان کوي هغه مې درته ووی، بیا د هغې جواب مې درته ووی، اخوا د شریعت وضاحت. ان الله بشک الله پاک علیم پویه دی بما یفعلون هغه چې دوی کوي. وما کان هذا القرآن نه د قرآن کریم ان یفترا چې دا د ځانه جوړ شوی دی من دون الله غیر د الله نه، څنګه چې دوی پیغمبر د ځانه جوړی وي نه چې د ځانه نه دی جوړ. ولكن تصدیق الذي لیکن دا تصدیق د هغې دی بین یدیه چې د هغه نه مخکې کتابونه و تفصیل الکتاب. تفصیل الکتاب کتاب کې لام د جنس دپاره ویلی شي، دا تفصیل د جنسي کتابونه دی. قرآن اهم مسائل د تورات د انجیل هغه هم ذکر کړي دي. یا کتاب مصدر په معنا د مفعول مکتوب سره، و تفصیل المکتوب په ده کې وضاحت دی د مکتوب کم احکام چې لیکلی شوي دي، اصول قرآن ذکر کړي دي اصول. لا ریب فیه په دې کې شک نشته من رب العالمین د جانب د رب العالمین نه. ام یقولون بلکې دوی وی افترا دا پیغمبر د ځانه جوړی. قل وته فاتو بصورت تاسو راتلو کوي په یو صورت سره مثله مثل د قرآن. بصورتن کې دا تنوین د پاره د تقلیل دی، بصورت قلیلة زی ورکوټه صورت راوړی. ودعو تاسو رو بلی من استطاعتم هغه څوک چې ستاسو طاقت من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتونی. بل کذبوا بلکې دوی تکذیب کوي بما په هغه باندې لم یحیطوا بعلمه چې دوی احاطه نشته د هغې په علم. په قرآن باندې د دوی علم محیط نه دی، نو ځکه قرآن نه مني. او دویمه دا چې ولما یاتیهم لا نه دی راغلی دوی ته تاویله د هغې انجام، چې قرآن نه مني انجام هلاکت دی، د هغې انتظار کې. کذالک هم دارنګې کذب الذین تکذیب کړي هغه کسان من قبلهم چې مخکې دوی نه و. فانظر وګوره کیف کان څنګه و عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو. ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دی یؤمنو به چې ایمان راوړي په دې قرآن کریم. ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دی لا یؤمنو به چې به دې ایمان نه راوړي. وربک اعلم ستا رب ښه پوهېږي بالمفسدین په فساد کوونکو باندې. وان کذبوک نو څوک ایمان راوړي څوک به نه راوړي، پیغمبر دپاره دا سختی او تکلیف شي نو الله تسلی ورکوي. کدی تکذیب کوي ستانه فقل ورته وایه لی عملي زما دپاره زما عمل دی، ولکم عملکم ستاسو دپاره به ستاسو اعمال وي. ستا دپاره عمل ته کې ستا څه پیدا ده؟ تا چې زکات ورکړه سره او سپین دې ورکړه، په قیامت کې الله ته وایي دا سره دی واله ته په سرو څه کې ته دنیا کې مونځ کړی دی او الله تعالی خپله لی عملي دا مونځ دی هواله په شا که په مونځ باندې څه کې مراد دلته جزا ده. نو فقل ورته لی زما دپاره جزاء عملي، زما د عمل به الله ماله بدله راکوي، په خپل عمل خو څه کېږي نه. ولکم ستاسو دپاره جزاء اعمالکم
ستاسو د اعمالو جزا ده. انتم بریئون تاسو جدای مما اعملو هغه چې زه عمل کوم، وانا بریئون زه جدای مما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ. ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دي یستمیعون الیک هغې غوږ دي تا ته ستا خبره واوري. افا انت آیات تسمع الصم اورول کولی شي کاڼو ته ولو کانوا لا یعقلون اگر چې دوی نه پوهیږي. نو الله د دوی تشبیه د کاڼو سره وایي. دا کافران څه کاڼه خو نه دي، ښه بالکل اوري، خو معنا د مخکې وی چې دوی سوچ تدبر پکې نه کوي، لکه څنګه چې کون خبره اوري نو تدبر پکې څنګه وکړي. ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دي انظر الیک چې ګوري تا ته. اپا انت آیات تهدي العمي ته ښوونه کولی شي ړندو ته. یو سړی ړوند دی ته ورته لکه ځه نو هغه څه پوهېږي دا زه په کم طرف روان شم، هلکه دې طرف ته تاو شه، نو هغه دا طرف څه پېژني. ولو کانوا لا یبصرون اگر چې دوی څه نه ویني. ان الله بېشک الله پاک لا یظلم الناس ظلم نه کوي په انسانانو باندې شیئا د څه شی، ولکن الناس لیکن انسانان انفسهم یظلمون په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي. و یوم هغه ورځ یحشرهم چې الله دوی راجمع کړي کأن لم یلبسوا گویا دوی وخت نه دی تېر کړی الا ساعة من نهار مګر لږ شانې ساعت د ورځې نه. دا د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاري چې دا د ژوند چې کوم دی د دنیا صرف یوه ګنټه ونو، ساعت من نهار لږ شانت یوه ګنټه ونو. دا ولې یو خو په حقیقت همداسې ده، دنیا کې به ستا څونه عمري 100 کاله به دې عمري. اوس د آخرت چې یو ورځ 50,000 کاله ده که نو دا 100 کاله 50,000 ته واچوه د دې څه نسبت دی؟ دا خو یو ورځ ده. اوس د هغې هفته، د هغې کال، د هغې کلونه، د هغه زمانې ته وګوره بیا د خپل نسبت هغې ته واچوه، دا ساعت هم نه برابرېږي. نو ځکه دی وي ساعت من نهار. دویمه دا ده چې دا قیامت سختی ده. سختی چې کم دی نو هغه انسان ته خپل هغه راحت زندگی بالکل نیست ورته ښکاري. هغې چې دا یو منټ په هغې تېرېږي د دنیا دا ژوند هغه به ته یو ساعت ښکاره شي. حدیث کې داسې وضاحت راغلی دی. یو انسان چې په دنیا کې د الله نه باغي او سرکشه دی خو تمام ژوند یې په مزو تېر کړی، چېرته په زندګۍ کې سختي نه ده لیدلې. تمام ژوند یې په مزو تېر کړی دی او 80 کاله یې ښه په مزو تېر کړي دي. خو کافر مجرم چې قیامت کې دا راوستی شي، الله فرشتې ته وایي د جهنم کې یو چکر وله ورکه، یوه غوپه وله په جهنم کې ورکړي، واپس یې ترې نیغ راوباسي. وایه بنده د دنیا ژوند څنګه اوسه مزه پکې وه؟ الله ما په زندګۍ چېرته مزه لیدلې هم نه ده. د غیبي غوپې ته نه د دنیا هغه تمام راحتونه یې هېر کړل. هسې آسان څیز خو نه دی. او یو انسان چې هغه په تمام ژوند کې سخته زندگی تېره کړې، چېرته راحت لیدلی هم نه دی، خوشحالي لیدلې هم نه ده، تمام ژوند یې په تکلیفونو تېر شوی، خو الله ترې نه خوشحاله دی. او قیامت ته راغلی الله فرشتې ته ورکړه چکر په جنت کې. یو ځل چې په چکر د باندې ووهو او دا خادمان او دا حورې او دا چې کوم دی د پیغلو سره دی چې کوم دی په ګلانو ایشتل وکړه، وګرځېدې مڼې مالټې دې پکې وخوړلې، واپس راوځه راشه بنده وایه چېرته سخته دې لیدلې وه؟ دې مزو ترې نه هغه هر څه الله ما چې د په زندګۍ کې سخته ده سخته وایي څه. نو دا د آخرت زندگی ده، راحت هم راحت دی او تکلیف هم تکلیف دی. نو ساعت من نهار یتعارفون بینهم دی پیژني په خپل منځ کې. دا هلته چې جهنم ته ځي نو څه د بل ځای نه خو نه راځي، خو همدغه دنیا کې چې ته ګورې په دنیا کې دغه مسلمانان هم اوسېږي، دا کافران هم اوسېږي، چې ته کوم کافر پیژنې همدغه پکې ناست دی، نو یو بل پیژني. قد خسر الذین تاقي سره تاواني د هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې هغې تکذیب کړی د الله په ملاقات، وما کانوا مهتدین او نو دوی په هدایت. و اما نورینک یا خو به وښیو تا ته بعد والذي بعضې هغه نعیدهم چې دوی سره وعده کوو. اما نورینک دا شرط دی، جزای حذف ده، یا خو موږ تا ته وښیو هغه چې تا سره وعده کوو ستا په دې ژوند کې، نو جزا ده فذلک جزاؤهم، دا د شرط جزا بس دقیقه بده ده. دویم او نتوفینک یا به تا وفات کو، نو اما نتوفینک یا تا وفات کو او دوی له موږ سزا ورنکو، نو بیا جزا ده فالینا مرجعهم، ما ته دویم رجوع ده. ثم الله شهید بیا الله ګواه دی علی ما یفعلون هغه چې دوی کوي. ولکل امت د هر امت دپاره رسول پیغمبر وي، فاذا جاء رسولهم کله چې راشي د هغوی پیغمبر.
نو قضی بینهم فیصله بوشي دی په منځ کې بالقسط په انصاف وهم لا یظلمون په دی به ظلم نشي کېدی ویقولون دی وی متى هذا الوعد کله به دا وعده ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی ول ورته ویلا املک لنفسي ز مالک نه د خپل ځان د پاره ضرر د ضرر ولا نفع نه د پیدې الا ما شاء الله مگر هغه چې د الله خو خشي له امت لكل امه د هر امت د پاره اجل ټیم وی داغه معین وخت په دنیا کې الله عذاب ورکي اخرت ول ساتي اذا جاء اجلهم کله چې دا غوي ټیم راشي فلا یستاخرون ساعتا نبرستو کېږي لک ساعت ولا یستقدمون بمخ کېږي ولوتو ارایتم ما تخبر راک ان اتاکم کراشی تاسو ته عذاب د الله عذاب بیاتن د شپې او نهارا یا د ورځې ما ذا سد یستعجل منه المجرمون چې دا غنه تلوار کوي مجرمان خلاصي به لار مشتي ثم اذا ما وقع ایا ار کله چې دا عذاب واقع شي آمنتم به به تاسو پاغه ایمان راوړی نغه وخت خو ایمان مفید نه دی آل آنا تؤمنو اوس ایمان راوړی دا ایمان وقت دی وقد کنتم تاقی سروی تاسو به په دغه عذاب باندې تستعجلون تاسو تلوار کو ثم قیل به ویلی شي للذین ظلموا هغه کسانو ته چې ظالمان دي ذوقوا تاسو سکی عذاب الخلد عذاب د همیشوالی هل تجزون تاسو ته بدل نشي درکول الا بما کنتم تکسبون مگر هغه چې تاسو کسب کو ويستنبئونک دوی طلب د خبرتیا کوي توی قیمت راځي دوی ستانه ځان خبري احق هو آیا دا قیمت حق دی ويستنبئونک دی طلب د خبرتیا کوي احق هو آیا دا عذاب حق دی ته چې وی عذاب راځي قیمت راځي دا حق دی ګینه د قصبی نو قول ورته وی ای معنا نعم او ای نعم وربي قسم دې پر رب باندې انه بشک دا قیامت لحق انه دا عذاب لحق حق دې وما انتم نه تاسو به معجزین عاجز کون کې الله لره چې تاسو ته نه او تختی ولو ان لكل نفس کشید هر یو نفس د پر ظلمت چې هغه ظلم کړي په شرک باندې کافر د مشرک د ځان سره ظلم کړي هغه د پرشي مافل ارض هغه چې په ځمکه کې د لفتدت به د پاغه پی دی ورکی دا ځمکه کې څومره سره سپین دي دا د غش او د الله ته ورکی واسر ندامت او د پټه کې خپېمانتیا دا کو پر پټ کې لما راو العذاب کله چې دی ویني عذاب نو داتې نه قبليږي نو مخکې دوی ما تقبله داتې نه قبليږي وقضي بينهم فیصله بوشي دوی په منځ کې بالقسط په انصاف وهم لا یظلمون په دې به ظلم نشي کېده الا خبردار ان لله بشک د الله د پر ما فی السماوات والارض هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې د پزمکو کې دي الا خبردار ان وعد الله حق بشک د الله وعده حق ده ولکن اکثرهم لیکن ډېر د انسانانو نه لا يعلمون دوی نه پوهیږي هو یحیی و یمیت الله جمدی کول کوي عمر کول کوي و الیه ترجعون دغه الله تبستا سو واپس وی یا ایها الناس ای انسانانو قد جاءتکم تاقی سره له تاسو ته موعظه النسیت موعظه قران دا نصیحت د انسانانو د پاره د مؤمن حال ذکر کوي د کافر حال ذکر کوي تیر شوی سے تیر شوی هغه ته بیانې آینده چې روان دی هغه درخی جنت جهنم درخی یو انسان ته صفالار خنو وعظ دی توینو دا موعظه د من ربکم والشفاء او دا شفاء د لما فی الصدور هغه چې په سینو کې دي اصل کې قران دا شفاء د سینې د پاره د سینې کې صحیح کفر دا علاج د کفر دی دا علاج د شرک دی تا د کفر نه روباسي د شرک نه په دې سینه کې سدي یو بل سره حسدونه دي کینی دي بغضونه دي غلط صفات دي قران دا غي شفاء د تعالی خسته صفات درکې اخلاق محبت او مینا نو شفاء لما فی الصدور دا اصل روح دی دویم ټکی چې کوم د شفا د اجسام او دا پکې پرته ده خدا پکې زیته سیز دی دا پکې زیته سیز دی چې مثال په تور سمرستا اعتماد د په قران باندې په دې ځان د می الله بدام شفا درکې وهدن دا هدایت دی ورحمت دا رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ول ورته بفضل الله د الله په فضل و برحمته یو د الله په رحمت د دې فضل او د رحمت ډېری معنی کړي شوی دي یو دریو باندې اکتفا کو مجاهد رحمه الله معنا داسې کوي ول ورته بفضل الله د الله په فضل چې ایمان دی و برحمته د الله په رحمت چې قران دی فبذلک فلیفرحوا الله فرمی په دې خوشاله شي پس خوشاله کې کنه په بل مو خوشالهګا په دې ایمان دی خوشاله شي او په دې قران خوشاله شي چې الله تاسو له قران درکړي دی د خوشاله سیز وې دا د خپدي خوشاله شي دا د مجاهد سے معنا ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه معنا کوي او دا مرفوع د پیغمبر علیه السلام نه نقل ده نبی کریم علیه السلام دا سي تشریح کړی ده ول ورته بفضل الله د الله په فضل چې قران دی
الله قرآن درکو دا د الله فضل دی وبرحمته او د الله پر رحمت ان جعلنا من اهله چې موږ اهل د قرآن وګرځولو الله قرآن راکو دی ټولو انسانانو ته ورکړی دی خو دا غیر مسلم دی اهل نه دي ګرځولي مسلمانان اهل ګرځولي دي نو قرآن راتګ دا د الله فضل دی په دې باندې خوشحاله شي وبرحمته او د الله پر رحمت خوشحاله شه ان جعلنا چې موږ یې ګرځولي من اهله اهل د قرآن اهل وګرځولو موږ په ایمان راوړو موږ یې وایو په دې وی خوشحاله شي دریم عبدالله ابن عمر سے معنا داسې کوي ول ورته بفضل الله د الله په فضل چې اسلام دی الله ته ایمان نصیب کړي دی اسلام یې ته نصیب کړي وبرحمته د الله پر رحمت باندې تزیینه فی القلوب دا اسلام یې ته پړه کې خسته کړي دی الله د ته ایمان هم نصیب کو به په دې اړه کې د ته خسته اوم کو فبذلک فلیفرحوا په دې خوشحاله شي هو خیر دا غوره دی مما یجمعون هغه چې دوی جمع کوي قل وته ارایتم ما ته خبر راکې ما انزل الله لكم هغه چې نازل کړي الله ستاسو د پاره مې رزق نه رزق الله چې کوم اسباب د رزق ستاسو د پاره پیدا کړي دي فجعلتم منه تاسو دا غینه ګرځوي حراما س حرام ګرځوي او حلال او س حلال ګرځوي ول ورته الله اذن لكم تاسو ته الله اجازه کړی ده چې دا حلال دی او دا حرام دی ام علی الله تفترون یا تاسو په الله باندې تړی دروغ وما ظن الذين سره ګمان د هغه کسانو معنی دی ګمان نه دی یفترون علی الله الکذب چې تړي په الله دروغ یوم القیامت په ورځ د قیامت ان الله بشک الله لذو فضل خاوند فضل علی الناس په انسانانو ولکن اکثرهم لیکن ډېر د انسانانو نه لا یشکرون دی شکر نو باسي وما تكون فی شأن دوی د پیغمبر علیه السلام پر رسالت او نبوت باندې اعتراضونه کول انسان څنګه پیغمبر شي بیا یو غریب سړی څنګه پیغمبر شي یو نواب بیا نو بیا څه خبره وه الله فرمایي وما تکونو تنی پیشانن پس شان کې شان ویلی شي حالت عظیمه ستاسو عظیم حالت خو نو یو عام سړی وي د مکې مکرمې وما تتلو منه او تا لوستل نه کول منه دا هو ضمیر د شان ته راجع کا وما تكون نوی ته پیشادن سپ عظمت حال کې وما تتلو تا لوستل نه کول منه د دې شان ستا شان دا نو چې تا دی ته لوستل کول سلویخ کاله خو تا دی ته لوستل نه کول من قرآن د قرآن کریم نه بیا خو الله د ته امر وکړو نو قرآن درک نو ستا شان د پیغمبرۍ وګرځو اوس هغه د پیغمبرۍ نه بعد قرآن لوستل دی شروع کړه یاهو ضمیر الله ته راجع کا وما تكون او تنوی پیشادن پس شان او پس شان او عظمت کې وما تتلو تالوستل نکول منه د الله د خوانه من قرآن د قرآن کریم دا خو چې الله درته وحی وکړه قرآن نازل کو نو بیا تالوستل شروع کړه لہذا دا د الله د خوانه د پیغمبر د ځان نه جوړ شوی خبرې خو نه دي ولا تعملون تاسو عمل نکوي من عمل دس عملنا الا كنا عليكم مگر منګیو په تاسو باندې شهود حاضر چې تاسو عمل کې د الله نه خو پټې دی نشي استفیضون فيه کله چې تاسو نه نوځي په هغه عمل کې دغه عمل که د خیر دی تکایي که د شر دی تکایي د الله علم دی وما يعزب او نه پناه کیږي عن ربک استا د رب نه مې مثقال ذره په اندازې د ذرې په الارض په ځمکه کې ولا په السما نه په اسمانونو کې ولا اصغر من ذلك نه ورکوټې د ذرې نه ولا اکبر نه لوی الا په کتاب مبین مگر دا ټول دی په لوح محفوظ کې الا خبردار ان اولیاء الله بشک دوستان د الله لا خوف علیهم نبیر پدی ولا هم يحزنون انا بدی غم جنوی د الله دوستانو د پر دوه قسمه خوشخبری ده آینده کې پدی باندې یره نشتا په تیر شوي ژوند باندې دی غمجن او خپنه دي یره چې دا اولیاء دي څوک دا بچرته ګورو الله په خپل دغه تعریف ذکر کوي تم ځان نه ویلي جوړولې شي تم د الله دوست کېږي الذين آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي وکانو یتقون دا د ولی تعریف دی اولیاء ستوي ولی هغه انسان دی چې دا ایمان راوړی دی وکانو یتقون او د ځان ساتي د شرک نه ځان ساتي د دروغو نه د حرامو نه د منهیاتو نه ځان ساتي د ماتولو د ماموراتو نه بس دوه ټکي دي ایمان دی راوړو اصلاح د عقیدې وکانو یتقون اصلاح د عمل نو یتقون دو ته شامل کا یتقون د ځان ساتي د منهیاتونه کوم سیز نه چې الله منع کړی د حق نه ځان ساتي او یتقون د ځان ساتي د اوامر او د پرېښودو نه اوامر نه پرېږدي بس د الله چې څومره اوامر دي په دې عمل کوي د منهیاتو نه ځان ساتي دغه انسان ولی الله دی اوس عامه د کته ته پر کرامات شته او که نشته خو موږ ته ولی الله وایو نو د الله دوست یم
او چې کم انسان کې د الله د احکامو پابندي نه وي نو که دی په هوا الوزي موږ ورته وایي ته مچ یې مچانه م الوزي خو تا ته ولی الله نه وایي. لہذا د الله د احکامو پابندۍ سره د الله دوستی میلاویږي. دا نه چې مثال کم چې بناوټي پیران وي که نه، بناوټي پیران چې کم دی پردی جینکې هغه څوک وله چاپیانې کوي، پردی جینکې چې کم دی هغه سره ناست دی بې پردې خلوتونه، دا تمام حرام دي. نه چې کم دی دا پیر صاحب دی نه دته مونږ نیک ویلی شو نه دته ولی الله ویلی شو. مونږ نیک انسان ولی الله هغه چاته وایو چې د الله د احکامو پابند دی، د پیغمبر د سنتو پابند دی، که ظاهري د هغه څه کرامات شته او که نشته خو مونږ وایو ته ولی الله یې. او چې دا پابندي پکې نشته هغه ته مونږ چرته هم نیک انسان نشو ویلی. یاري جي تا خو والو توقع دی ملکن باندې واخو ته مونږ استدراج دی ښه. یعنی چې دا خو ګور د اور په منځ کې ناست دی، اور یې سوځویم نه، مونږ یې دروغجن دی استدراج دی. شرط ولا چې کم دی هغه دا دی چې د احکامو پابند یې د الله د حکم دغه تعریف دی تقون. بس د قرآن ویلی لهم البشرا دوی دپاره زیری دی فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې، او فی الآخرت او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله. دا خبر چې کم دی معنا خبریت سره هم ویلی شي، لا تبدیل نشته بدلیدل لکلمات الله لدین الله، د الله دین څوک نشي بدلولی، د الله کلمات او د الله کلام دا څوک نشي بدلولی خبر دی. او دا رنګې ته دا خبر انشاء ته هم اړولی شي، لا تبدیل من لا تبدلو لا تغیرو کلمات الله، د الله دین مه بدلوه. څنګه چې د الله حکمونه دي اقصې پې عمل کوه. ذلک هو الفوز العظیم، دا د کامیابي لویه. ولا یحزنک غمجن دې نه کړي تا لره قولهم د دوی وینا، ان العزة لله جمیعا، بېشک عزت د الله سره دی ټول. هو السمیع العلیم، د الله اورېدونکی دی او پوهه دی. الا خبردار ان لله، بېشک د الله دپاره من فی السماوات، هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي، ومن فی الارض، هغه چې په ځمکو کې دي. وما یتبع الذین، تابعداري نه کوي هغه کسان، یدعون چې دوی بلي من دون الله، غیر د الله نه، شرکاء د شریکانو، دوی د شریکانو د دوی په خیال باندې. یتبعون، دوی تابعداري نه کوي الا ظن، مگر د ګمان، و ان هم او نه دي دی الا یخرصون، مگر اټکلیان دي. هو الذي، الله هغه ذات دی، جعل لكم الليل، ګرځولې ستاسو دپاره شپه، لتسکنوا فیه، چې تاسو په دې کې آرام وکئ، والنهار، ګرځولې د ورځ، مبصره، روښانه، دی روښانه پیدا کړه چې تاسو پکې کسب وکئ. ان فی ذلک، بېشکه په دې کې لآیات، نشانات دي، لقوم یسمعون، هغه قوم دپاره چې دی اوري. قالو دی وی اتخذ الله ولدانی، ولی الله ځان دپاره زوی، ځان دپاره مشرکینو هم وی، یهودو هم وی، نصرانیانو هم وی. سبحانه، پاک دی الله، هو الغنی، د الله بې پروا دی، له د الله دپاره ما فی السماوات، هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي، او ما فی الارض، هغه چې په ځمکو کې دي. ان عندکم، نشته تاسو سره من سلطان، څه دلیل، بهذا په دې خبره، اتقولون، آیا تاسو وایي علی الله په الله باندې، ما لا تعلمون، هغه چې په تاسو نه پوهیږئ. ول ورته وایي ان الذین، بېشکه هغه کسان، یفترون چې دی تړي علی الله الکذب، په الله دروغ، لا یفلحون، دوی نه کامیابیږي. متاع فی الدنیا، دوی دپاره سکه ده په دنیا کې. ثم الینا مرجعهم، بیا ما ته دی واپسی وي. ثم نذیقهم، بیا به دوی ته ورسم العذاب الشدید، عذاب سخت، بما کانوا یکفرون، په سبب د هغه چې دوی کفر کوو. وتلو علیهم، دا د مخکې دپاره بیان دی. متاع فی الدنیا، د کافرانو دپاره صرف سکه ده. دې قومونو ته وګوره، اوس پسې څو واقعات ذکر کړي. الله له د دنیا سکه ورکړه، بیا چې کوم دی الله له عذاب هم ورکړو، د هغې نمونې. وتلو علیهم، ودله په دی باندې نبأ نوح، واقعه د نوح علیه السلام، اذ قال لقومه، کله چې د خپل قوم ته وی، یا قوم، ای زما قومه، ان کان کبوره، کوي ګران، علیکم په تاسو، مقامی، زما اوسېدل، زه ستاسو په منځ کې اوسېږم، او زما د اوسېدل تاسو ته ګران وي، نه یې خوښوئ. وتذکیر، او زما نصیحت، بآیات الله، د الله په آیاتونو، دا چې تاسو ته زه الله آیاتونه بیانوم، دعوت در کوم، دا په تاسو ګران لګي او خوښ مو نه وي، نو چې زم د باندې بد لګم، او دارنګې زما دا دعوت هم په تاسو بد لګي، نو فعلی الله توکلت، زما په الله توکل دی. نو تاسو څه وکئ؟ زه تاسو غونډه ته چیلنج دی، ټول را جمع شئ، په شریکه باندې ما ته نقصان را ورسوئ. یو انسان د تمام علاقې ته چیلنج ورکوي که نه، نو که دا د الله پیغمبر نه وي، دروغجن نه وي، او بل څوک وی، نو بیا به څه خلکو به تس نس کړی و. داسې یو سړی څوک دی چې هغه دې راوځي، هغه د اعلانو کې زه تاسو غونډو ته چیلنج در کوم، ما ته څه ووایي، نو دا سړی به خلک څنګه کي؟ دا به چې کوم د خبره یخته یخته به تقسیم کی. او نوح علیه السلام دوی ته وایي زی زما اوسېدل په تاسو ګران دي، نه خوښوئ، تاسو ته دین بیانوم، دا دین په تاسو بد لګي، نو چې بد لګي تاسو ټولو ته چیلنج ده، غونډ را جمع شي او زی ما ته نقصان را ورسوئ.
داسې چیلنج ولې ورکوي؟ په شا الله ولاړ دی. الله چې کوم د حفاظت کوي نو دا د الله مخکې هېڅ هم نه دي، دا د الله پیغمبر دی چې داسې خبره کوي. نو فاجمعوا امرکم، تاسو راجمع کوي خپل امر او کار، وشرکاکم، خپل شریکان، دا خدایانو سره غونډه جمع شي. ثم لا یکن بې دې نه وي امرکم، ستاسو امر علیکم غمه په تاسو پټ، څه پټم نه، ښه په ښکاره باندې راجمع شي او زما خلاف مشوره وکړي. ثم قضوا الیا، دا قضا په سله کې علا راځي، اله نه راځي. نو دلته به دوه تعویله وکړي، یا اقدو دا په معنا د ادو کا، ثم اقدو معنا ثم ادو الیا، بیا راکئ ماته چې څه مو تکلیف وخي ماله راکئ. او که اقدو په خپله معنا سره ووایي نو اله دا علا ته واړوه. ثم اقدو بیا فیصله وکړئ علی زما خلاف، چې څه فیصله کوئ وکوئ. ولا تنظرون، ماته مهلت مه راکوئ. فإن تولیتم، پس که تاسو وګرځېدلې، فما سألتکم، زه نه غواړم ستاسو نه من اجر څه مزدوري، ان اجر نه ده زما مزدوري الا علی الله، مګر په الله ده. وامرت، ماته امر کړی شوی دی ان اکون من المسلمین، چې زه شم د مسلمانانو نه. فکذبوه، دوی تکذیب وکړه د نوح علیه السلام، فنجیناهم، هغه له خلاصۍ ورکړو، من معه، هغه چې هغه سره و، فی الفلک، په کشتۍ کې. وجعلناهم، ما دې وګرځول، خلائف، خلیفګان د ځمکې. واغرقنا الذین، او ما غرق کړه هغه کسان، کذبو چې هغوی تکذیب کو به آیاتنا، زما په آیاتونو. فانظر، وګوره کیف کان، څنګه و عاقبة المنذرین، انجام د یرولی شو، هغه هلاک شو. ثم بعثنا، بیا مې ولیږو، من بعده، وروسته د هغې نه، رسولا، نور پیغمبران، الی قومهم، د هغې قومونو ته. فجاؤوهم، هغې راته وکړه، بالبینات، په ښکاره دلایلو سره، معجزو سره. فما کانو، پس نو دوی، لیؤمنو چې دوی ایمان راوړی، بما کذبوا به، هغه چې دوی په تکذیب کړی، من قبل پخوا. یو ځلې پیغمبر ونه منو، بیا په هغه ایمان نه راوړو. کذالک، هم دارنګې نتبع، موږ مهر لګو، علی قلوب المعتدین، پړونو د زیاتی کوونکو. ثم بعثنا، بیا مې ولیږه، من بعدهم، وروسته دوی نه، موسی و هارون، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام، الی فرعون، فرعون ته، و ملئه، او د هغې سردارانو ته، بآیاتنا، په خپلو نشاناتو. فاستکبروا، هغې تکبر وکړه، وکانو قوما مجرمین، دوی قوم مجرمان. فلما جاءهم الحق، کله چې راغلی دوی ته حق، هغه 9 نشانات الله موسی علیه السلام ته ورکړه، من عندنا، زما د خوانا. نو قالو دی وی، ان هذا، بشک دا، لسحر مبین، جادو دی ښکاره. قال موسی، او فرمیل موسی علیه السلام، تقولون للحق، آیا تاسو وایي حق ته، لما جاءکم، کله چې تاسو ته حق راغلی. السحر هذا، دا سحر دی، دا خو سحر نه دی. ولا یفلح الساحرون، نه کامیابیږي ساحران. قالو دی قوم ورته وی، اجئتنا، تا راته کړي موږ ته، لتلفتنا، چې ته موږ واړې، عما وجدنا، هغه چې موږ موندلي دي، علیه په هغې باندې، آباءنا، خپل پلرونه. وتکون لکم الکبریاء، او شي ستاسو دواړو دپاره مشري، فی الارض، په ځمکه کې. وما نحن، موږ نه یو، لکما، ستاسو دواړو دپاره، بمؤمنین، ایمان راوړونکي، موږ ستاسو خبره نه منو. وقال فرعون، اوی فرعون، ایتونی، ما ته راولئ، بکل ساحر علیم، په هر جادوګر پویه، ماله غټ جادوګران راولئ. فلما جاء السحرة، کله چې رال ساحران، قال لهم موسی، او هغې ته موسی علیه السلام، القوا، تاسو وغورځوئ، ما انتم ملقون، هغه چې تاسو غورځوئ. د دې تمام وضاحت د مخکې ویلو. فلما القوا، کله چې دوی وغورځول خپل هغه لرګي او امساګانې او سحر یې پرې وکړو. قال موسی، او فرمیل موسی علیه السلام، ما جئتم به سحر، هغه چې تاسو پرې راتله کړي هغه سحر دی. ان الله سيبطله، بشک الله به دا باطل کی، داغه بطلان به خلکو تخکاره کی. ان الله، بشک الله پاک، لا یصلح، نخ کوي، عمل المفسدین، عمل د فساد کوونکو، ستاسو د فساد عمل دی الله به دا برباد کی. ويحق الله الحق، او حق بکی الله حق. نو حق خو اسم حق دی، څنګه به حق کی، دا خو تحصیل د حاصل دی. نو معنا یظهر، الله بخکاره کی د حق حقیت، کم چې حق دی دغه حقیقت به الله ښکاره کړي، به کلماته، په خپلو کلمو. ولو کره المجرمون، اگر چې بد ګڼي مجرمان. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. الہ العالمین، چې کوم درس وکړی شو په خپل دربار زموږ نه قبول کړي. الله پاکه زموږ خولې، زموږ غوږونه، زموږ بدنونه، الله زموږ تمام اعضا په ګناهونو ملوث دي. الله په ګناهونو ککړ دي، قابل ستا د کلام نه دي. الله په خپل احسان زموږ نه قبول کړي. الله زموږ ژوند زندگی په خپل کتاب ښایسته کړي، د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې ښایسته کړي. الله د دې ویلو او اورېدلو چې څومره ثواب دی، الله زموږ تمام مسلمانانو، امت مسلمه جندو ته، امت مسلمه چې څونه مړه دي، الله مړو ته ورسولی کړي.
الله زمونږ دغه مختصر ورکوټی ناقص عمل دی الله د هغې غټول د هغې قبلول جمدو مړو ته رسول الله ستا د قدرت نه بهر نه دي الله هغه ټولو ته ورسولی کې الله ستا مخلوق دي ستا بندګان دي الله زمونږ سره دغه وس کېږي باقي ته پې شفقت وکړي ته پې رحم وکړي ټول معاف کړي الله پاکه د ټولو درجات اوچت کړي الله د مړو مغفرت تامه نصیبه کړي الہ العالمین څونه مسلمانان جمدي دي د هغوی څومره حاجات دي الله په خپل احسان پوره کړي خصوصا پر قرآن درس ته چې کومه مجمع نارینه زنانه راځي الله پاک د ټولو حاجتونه پوره کړي بعضې ملګرو دعاګانو درخواستونه هم کړي دي د مشکلات او پریشانو اظهار کړی الله د هغوی څونه پریشانیانې دي مشکلات دي الله ستا په علم کې د تمام مشکلات او پریشانیانې ختمې کړي الہ العالمین زموږ حاجتونه مونږ ته معلوم دي که مونږ ته نه دي معلوم الله ستا په علم کې د الله د ټولو حاجتونه پوره کړي خصوصا زنانو ډېر درخواستونه کړي بلکې هغوی ډېر په تکلیف باندې درس ته چې کوم دی راځي تاسو خو جومات کې ناست یې چې کوم دی په کارپېټونو باندې ښه په پستو باندې زنانه چې کوم دی هغه په کور کې بالکل ځای هم نه په فرش باندې ناست دي څوک په نور کې څوک په سوري کې چې کوم دی د ناستې ځای هم ورته نه وي په هغوی د قرآن سره مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي څوک د قرآن سره د دین سره مینه کوي الله درسونو ته حاضري کوي الله ته ورسره مینه وکړي الله د هغوی حوایج پوره کړي الله مریضانو ته شفا نصیبه کړي څومره نارینه زنانه د درس کې بیماران وي په کورونو کې د اسپتالونو کې الله تمام د امت مسلمه مریضانو ته الله شفا نصیبه کړي الله افات و بلیاتو نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي الہ العالمین ستا بندګان یو زموږ چې کوم دی دغه کمزور عبادت دی یا د روجو یا د نوافلو یا د تلاوت الله زمونه قبول کړي څومره زمونږ نوجوانان بچي دي د عقایدو د اعمالو الله حفاظت وکړي عافیت سره پاک دامنۍ سره الله د ټولو کورونه آباد کړي الله د چا اولاد نه الله اولاد نصیبه کړي الله نیک اولاد ثمره د ټولو مسلمانانو الله نصیبه کړي الله د اولاد خزانې د مال خزانې الله ستا سره دي ستا په خزانو کې د هیڅ کمی نشته الله موږ مایوسه مه رخصتې الله زموږ دغه مسلمانان چې بې اولاد دي اولاد نصیبه کړي د چا اولاد نافرمانی الله د مور او پلار تابعدارې کړي د مسلمانانو بچي الله صالحان کړي د مور او پلار د سترګو یخوالی کړي الله په مسلمانانو باندې د خپل شفقت څادر خور کړي تمام امت مسلمه الله په خپل رحم کې راونغاړي الله د مسلمانانو حفاظت وکړي الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي د غیر مسلم څومره بد عزایم دي د اسلام د مسلمانانو خلاف الله په هغوی استعمال کړي الله د پاکستان حفاظت وکړي د هر فرد حفاظت وکړي د جماعتونو د مرکزونو د خانقاهونو الله د ټولو حفاظت وکړي څومره اختلافات چې په دې ملک کې خواره دي که د مشرانو په منځ کې دي د کشرانو په منځ کې دي هر نوعه باندې دي الله دا مخالفتونه په مصالحت بدل کړي الله د دوی په منځ کې محبت پیدا کړي الله د امن او د سکون زندگی د ټولو نصیبه کړي الہ العالمین د حاضر مجمع نارینه زنانه الله ټولو ته د حرمین الشریفین د سعادت سفر نصیب کړي الله حجونه نصیبه کړي عمرې نصیبه کړي طوافونه نصیبه کړي الله خزانه ستا سره دی مونږ محتاج یو ته محتاج نه یې مونږ فقیران یو الله ته مستغنی د خپل کرم د خزانو نه الله ټولو ته دا سعادت نصیبه کړي بار بار نصیبه کړي حرمین الشریفین کې ډېر ښکلي بندګان جړاګانې کوي عبادتونه کوي د امت دپاره دعاګانې کوي الله زمونږ پکې نصیب وکړي الله زمونږ دپاره د هغې دعاګانې قبول کړي الله زمونږ د بچو دپاره زمونږ د نسل دپاره قبول کړي الله زموږ د مړو د جمدو د پاره قبول کړي الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي اخیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا